ينفقون في السراء والضراء. سبحان اللہ. رب کائنات فرمائی پرہیزگاران اغا خلق دی ينفقون چی مال خرچ کیا خیراتون کئی خرچی کئی فی السراء والضراء. امام رازی، امام آلوسی، امام خطیب شربینی دا دریوانا مانا کئی الذین ينفقون فی السراء والضراء اے الذین ينفقون فی حالت السرور والاختمام. پرہیزگاران اغا خلق دی چې د خوشاله او د غم په دواړو حالتونو کې خیراتونه او خرچې کوي. سبحان اللہ. الکه چې مړی وشي غم څو ورځې پکاري؟ 3 ورځې. الله وی چې د غم په ورځو کې خیرات کوي دا متقیان دی او جنت دی د پاره تیار کړي شوی دی. الله سوی چې د غم او د خوشاله په ورځو کې خیرات کوي دا متقیان دی او جنت دی ته تیار دی. او تا د پنځپیرې کاکا سوی ننکه 3 ورځو کې د خیراتو کو بس ویدا خود ناروا کارو د مړي کور کې وی لوګي ناروا دي تر 3 ورځو. قرآن سوی، حدیث سوی. زمون تحتاوی شریف هغه یو حدیث روړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مړي پسې د ډومبې شپې د تیرېدو نه مخکې خیراتو کوي. یو بل روایت روړي چې مړی وشي مستحب دادا چې 1 هفته مسلسل 9 ورځې لاندې باندې مړی پسې خیراتونه وشي. علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله د مشهور تابعی د طاووس رحمه الله په حواله سره لیکي هغه صيغه د ماضی استعمالي کانو. کله چې تابعی وای کانو هو هغه خلق نو دا به صحابه یادای. تابعی وای د صحابو شاګرد وی زمونږ استادان صحابه کرام وو چاغي کې به څوک وفات شو او ورځ به لاندې باندې مړی پسې خیراتونه کول. یاره دا د صحابو طریقه ده ښه مړی پسې زر خیراتونه کول دا د صحابو طریقه ده. دا تعلیم هغې ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورکړی و. لیکن دا یاران درته څه وایي وی مړه د مړي کور کې د ډومبې ورځې خیرات خو بالکل د خنزیر غوښه ده. مونږ ورته وایو ظالمانو حلال ته حرام موایي. مشکات شریف 2 جلد باب المعجزات حدیث نمبر 11 حدیث د عاصم ابن کلیب راوالا رضی الله عنه. انصارو کې یو شخص وفات شو. پیغمبر علیہ السلام داغه جنازې ته ورغو. جنازې ور باندې ادا کا. جنازې نه واپس چر روان دي واستقبله داعی امراته. دا کوم مړی باندې چې نبی علیہ السلام د جنازې منځ ادا کو دا هغه مړی کور والا داغه ټبر پیغمبر علیہ السلام ته پلار کې یو کس ودرولو چې زما خاون باندې به رسول الله مبارک جنازه ادا کی پدې لار به اسرا رواني تو ورته ودرېګا چې نبی علیہ السلام کله را ورسیږي ورته وایي چې دا کوم مړی باندې تاسو د جنازې منځ ادا کو داغه بیبي خیرات کړي دي ګوره مقبرې نه را روان دي او دلته د مړی کور کې تلکاری روټه تیار ده. نبی علیہ السلام رو غواړه چې منکر خیرات خوري. مشکات کی حدیث موجود ده فاجاب پیغمبر علیہ السلام دغه دعوت قبول کو. نبی علیہ السلام دا دعوت قبول کو. کله مړی کور کې دا اولی ورځ خیرات نارواوي د مړی کور کې لوګي نارواوي د مړی کور کې پخلې نارواوي. پیغمبر علیہ السلام د حرام دعوت قبلولو کلم نه پته لګي دا پاک حلال دی. نبی علیہ السلام دعوت قبول کو هغه بیبي کرا راغله دسترخوان خوريږي تلکاریانه کې خودلې شوي صحابه کرام شروع روټه خوري فاکلوا صحابو ډوډۍ خوراک شروع کو خوراکي کولو. نبی علیہ السلام یو نوړې راواغسته خله کې واچوله هغه جووی شون په وی تیریږي نه مبارک پوښو دې کې بس مسله وی دا به د مالک د اجازه نه بغیر پخښوي. دا نور یاران وی وی ګوره دا اول ورځ خیرات وی د پیغمبر علی السلام نه تیریدو او نبی علیہ السلام بیبي را غواړي ورته وی چې دا ګډو دا چيلې تا د کمزې نه کړې دي. نو هغه ورته وی چې دا زمونږ دی محله کې ما منډای ته کسولې غلو چې ګډ را لراولي منډای کې ګډ ملو نشو دا زمونږ د
محلی کې د یو کس ګډ دی هغه کور کې نو د هغې اجازې نه بغیر مې راوستی لال کړی مې دی او چې هغه راشي خیر دی هغه به مونږ پخلا کو تاسو قربان د وخورئ زه به هغه پخلا کم پیسې به ورکم پنجپیریان وایي اهل حدیث کاکاګان وی که د مړي کور کې د اولې ورځې خیرات وی پیغمبر علیه السلام بیا ولې امر کولو چې دا کیدیانو ته یو څیز یې نه خورم مونږ ورته وایو ساده سړیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا طعام کیدیانو ته لیږلو د دې وجې نه چې دا د اولې ورځې خیرات دی پیغمبر علیه السلام بیا راتلو ولې دعوت ولې قبلولو دسترخوان ته کېناستو ولې بیا په طعام باندې شروع کیږي ولې دا خو چونکې د مالک د اجازې نه بغیر حلال شوی مالک نه اجازه نه واغستلی شوی مشکوک شو مشتبه شو پیغمبر علیه السلام مشتبهاتو نه ځان ساتلو الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات نبی علیہ السلام فرمایي حلال او حرام ښکاره دي د دې منځ کې څه مشتبه اشیاء دي چې کوم سړی مشتبه نه ځان ساتي استبرأ لدینه وعرضه او کما قال زما معزز سامعینو پیغمبر علیہ السلام چې دا چیلې کې دیانو تلیږي صرف د دې وجې نه چې دا د مالک د اجازې نه بغیر حلال شوی دی دا نه چې ګینې د مړي کور کې د اولې ورځې خیرات ناروا دی بیا دعوت ولې قبلولو بیا دسترخوان ته ولې کېناستلو بارها